زه اسلم مڅکزی یم. تاسو به په فیسبوک کې لیدلی چې یو کډوال افغان کډوال د کراچۍ څخه ځي افغانستان ته د چمن د لارې، او د دوی ګاډۍ په بلیلي باندې دریږي د شپې، او دلته ډېر بېکاره یخ دی، بلیلي باندې منفي روان دی، سینټیګریډ منفي روان دی. نو په دې کې چې یو ماشوم ورسره دی د ډېر یخ د وجې څخه هغه مري، یعنې بیا راځي دا کورنۍ په دا لار کې په یوژندې اداره کې د ماشوم و خاورو ته سپاري، او بیا دې برته روانېږي مخ په چمن افغانستان ته ځي. دا ظلم، دا بربریت په تاریخ کې نه لیدل کېږي. دا د پښتنو نام نهاد مشران، دا تش په نامه چې وایي دا د اسلام نام نهاد ټیکهداران، دا دې ټیکه اخیستې د اسلام و، بعضو د اسلام ټیکه اخیستې ده، بعضو د افغانیت د پښتنو ټیکه اخیستې ده. په دا ټوله ظلم باندې دوی خاموشه دي، خولو ته کلپان اچولی دي، هېڅ همت نسي کولی د دا خاورانو دپاره، هېڅ اواز نسي پورته کولی. خو د پاکستان ستره محکمه سپریم کورټ ته خو هلته ولاړ سئ، کم از کم د افغان کډوال خو د رژیمې پورې خو ودروئ، های کوټولو ولاړ سئ، په سیاسي لحاظ راووځئ، په پارلمنټ کې ناست یاست چې هر رقم کټ پتلي پارلمنټ سي، تی وایي د فارم 47 فارم دغه دی پارلمنټ دی، دلته خو اواز پورته کوئ. پریس کانفرنسونه خو وکړئ، لږ مظاهرې خو وکړئ، لږ احتجاج خو وکړئ، دا ستاسې حق دی، ستاسې رایټ دی، تی د عوام په ووټ باندې په اقتدار ته رسېدلي یاست. لیکن دا خاموشي به در څو پورې تاسو کوئ؟ ستاسې د خاموشۍ د لاسه نن پښتون افغان در په دره دی، ټکور ټکور دی، خاک پر سره دی. نه یې دره معلومه ده، نه یې بشتره معلومه ده، نه یې کور معلوم دی، نه یې کول معلوم دی، نه یې کلی معلوم دی. د تېرو 45 کالو څخه در په دره دی، خاک پر سره دی. لږ باید چې موږ په خپلو ګریوانو کې وګورو، موږ هم یو ورځ ورځو، د الله حضور له ورځو، خامخا به ورځو. دغه ماشومان، دغه بېوسه بېدسته به موږ ته ټوله د ګریوانو نیسي. دومره کردار خو ادا کولی سو، دا غږ پورته کولی سو، دا د سوشل میډیا دغه د هر چا په لاس کې ده، دا ویډیو خو کولی سو. دومره بېغوري، دومره لاپروايي دومره نه ده په کار. د ټولو کتونکو څه مې خواست دی چې ویډیو خپلې وکړي وروره، زیات سے زیات شیر کړي، دا ظلم په خلاف یې شیر کړي چې دا کم ظلم، دا کم بربریت چې په دا پښتونخوا باندې مسلسل د تېرو 45 کلو څخه روان دی، د هغه د اسلام ټیکهدارانو، د پښتنو د ټیکهدارانو په خلاف یې وکړي وروره. زه ذاتي طور د چا خلاف نه یم، زه د هغه خلکو خلاف یم اجتماعي چې چا به د اسلام دعوې کولې او چا به د پښتونوالي دعوې کولې. د خدای په خاطر دا یو څنګ کې ته وګورئ، دا ماشوم دا ویډیو راسره وګورئ، دا څومره ظلم دی چې دی خپل د زړه ټوټه رایخي او په لارې کې په اداره کې ږدي او دی ځینې روانېږي. ډېر د افسوس مقام دی، الله دې فضل کرم وکړي. خو لیکن صرف ودواو ته به هم نه کښېنو، شراو ته به هم نه کښېنو، لږ همت به هم کوو. مننه.